أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما يا حافظ أعني. جمال القرآن. لومبنی لمعه د قرآن مجید هر یو حرف د خپل مخرج نه اوخکل او په خپل صفات سره ادا کولو ته تجوید وایي او د دې علم حقیقت صرف دومره دی دومره قدرې دی او مخارج او صفات به مخکې راشي په څلورمه او پنځمه لمعه کې د تجوید باره کې خبره شوې وه پرونه او بله ورځ تجوید څه ته وایي ښایسته کولو ته او د الله حکم دی او د نبی رسول الله سلام فرمان دی او بیا علماء کرام هم د دې تاکید کړی دی چې څوک د تجوید نه بغیر قرآن مجید لولي دی ګناهګار دی. دا د تجوید تعریف شو. دویمه لمعه کې څه وایي د تجوید خلاف قرآن لوستل یا غلط لوستل یا بېقاعدې لوستلو ته لحن ویل شي. لحن څه ته وایي غلطۍ ته ویل شي. قرآن مجید دی د تجوید خلاف تلولی صحیح ده کنه نو دی ته لحن ویل شي غلطی. لحن څه ته وایي دا بیا په دوه قسمه باندې دی او دا په دوه قسمه دی. لحن په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه دی. یو دا چې د یو حرف په ځای بل حرف ووایي د یو حرف په ځای باندې بل حرف ووایي لکه څنګه د الحمد په ځای باندې الحمد ووایي ٹھیک شو. یا د ثا په ځای باندې سین وایي تاسو ته ما ویلي که نه مثلا په ځای باندې مثلا وایي د ح په ځای باندې ها وایي الحمد په ځای باندې الحمد وایي یا د ذال په ځای باندې ذا وایي الذین 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 په ځای باندې الذین دا غلطي شوه. د صاد په ځای باندې سین وایي اهدنا الصراط المستقیم په ځای باندې وایي اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط سین ویل شي دا غلطي ده. یا د ضاد په ځای باندې دال ویل شي ولا الضالین دې ځای نه ښه د ژبې سوکه او د مخامخ اخونو ویښه ولا الضالین چې داسې ویل شي تالو طرف ته مایله نو دی ته دام غلطی ده. د ضاد په ځای باندې دال ویل شي د ضا په ځای باندې یا ضا ویل شي ولا الضالین ویل شي نو ولا الضالین هم غلط دی ولا الضالین هم غلط دی. مخرج به ان شاء الله وو تاسو به زه بیا پوه کوم په دې باندې. یا د ضا په ځای باندې زا ویل شي د ضا په ځای باندې د ضا په ځای باندې زا ویل شي د عین په ځای باندې حمزه ویل شي انعمت په ځای انعمت ویل شي او په داسې غلطیانو کې خود علم خاوندان خلق هم مبتلا دي. د علم خاوندان په دې وجه مبتلا دي په دې کې چې هغه تجوید نه کړي په سکولونو کې تجوید نه خایو که خایو هم نو برای نام دی د نوم د لپاره تجوید دی. د تجوید کلاس وو زمونږ مو او زه د هغه ځای نه قاری کلیم الله صاحب زما دا کړی وو هغه زما شوق روچت کړو د تجوید لپاره از بیا مدرسې ته لاړم ما بیا تجوید شروع کړ تجوید مې وکړ نو شوق دلته نه روچت شي تربیه دلته نه وشي نو بیا مدرسو کې به ته داخله اخلي ځکه چې دا یو په هفته کې د یو دو کلاسونو کار نه دی. علم تجوید دا مستقل یو علم دی پوه شئ که نه دې ته وخت ورکې که وخت نه ورکې او شوق سره نه وای نو ته څه نشي حاصلولی. او دا درته ووایم د تجوید کې دا ډېر زر خلک پرېږدي او تاسو هم ګورم او تاسو به خپله هم وګورئ په اخر ته چې موږ رسو جمال القرآن اخر ته رسي نو 4 یا 5 کسان به ما ته ناست دي دې کې چانټي کېږي ګورئ او غټ او مطلبي شی تقوا ده. الله د خپل قرآن علوم هغه چاته ورکوي چې چا کې تقوا وي د سترګو حفاظت
ضروري شی دی لومبی چیز سترګو حفاظت دی او تقوا ده ستا په زړه کې کوم قسم خیالات راځي ستا کوم طرف ته شوق دی د دین د علوم خدای پاک هر چاته نه ورکوي ګوري نو دا یو خیال ساتئ هسې نه چې تاسو محروم شئ د دین د علوم نه محروم شئ تقوا اختیار کړئ سترګو حفاظت د زړه سوچ بدل کړئ د زړه سوچ د الله جل شانه نعمتونو طرف ته جنتونو طرف ته رضا طرف ته کوي که چېرې داسې نه وي الله د خپل علوم چاته نه ورکوي د دین ګورې خاص خلکو ته ورکوي ډېر خلک مې داسې لیدلي دي حافظ قرآن سرګردانه ګرځي ولې د قرآن هغه کم برکت دی هغه تېنه محرومه په دې شي چې هغه تقوا نه اختیاري د سترګو حفاظت نشته د خپل مجلسونو حفاظت وکړي ته کوم قسم مجلس کې ناست دی ستا کوم قسم ملګري دي د دې خیال وساتئ پوه شو که نه چې ستا څومره مجلس پاک وي دومره به د ذهن پاک وي چې ذهن دې پاک وي پاک سیز ته الله جل شانه خپل علوم ورکوي د دین او که ذهن پاک نه وي زړه صفا نه وي نو ګند او پاک سیز دواړه په یو زړه کې الله جل شانه نه جمع کوي د دې به رعایت ساتئ نو دې کې د علم او په داسې غلطیانو کې خو د علم خاوندان خلق هم مبتلا دي یا د یو حرف زیاتی کړو لکه د الحمدلله کې د دال پیخ او د ها زیر داسې راخ کلی وویل شي چې الحمدلله داسې وویل شي لحن جلی اوس دته دې دغه وامه خلاصه وامه لحن جلی او لحن خفي لحن موږ سره په دوه قسمه باندې دي په څو قسمه دي یو لحن جلی ده یو لحن خفي ده لحن جلی څه ته وایي ظاهري غلطي ظاهري غلطي سره تا حرف په حرف باندې بدل کو د سین په ځای دی ثا وي د ثا په ځای دی سین وي مثلا ما بعوضة تتسوي مثلا ما بعوضة د سین یا د عین په ځای تا حمزه وي انعمت انعمت ته وي دا لحن جلی ده چې حرف دی په حرف باندې بدل کو نو دا ښکاره غلطي ده داسې دي ښکاره غلطي ارشد د پته ولګي چې دی وخت کې دا حرف په حرف باندې بدل کو مثلا په ځای مثلا وي دا لحن جلی ده حرف دی په حرف باندې بدل کړو یا حرف سره دی حرف جوړ کو حرف سره دی حرف جوړ کو لکه څنګه الحمدلله حرف سره دی حرف جوړ کو دا قسم چې دی دا غلطای دی دا ښکاره غلطای دی ته لحن جلی ویل شي دا خلاصه شو خلاصه څه شو لحن جلی څه ته وایي چې حرف په حرف باندې بدل شو یا حرف سره حرف جوړ شو دا د دې نن سبق خلاصه را دي ته لحن جلی ویل شي او دا لحن جلی حرام ده څه دي حرام ده ځکه چې دا مکمل معنی بدلی پوه شو کنه نو د دې نه خو به اول ځان بچ کو بیا دویم قسم د دې لحن خفي پښتو والا ګوري ګولا الحمدلله یا یو حرف کم کړي لکه په لم یولد کې واو ښکارا نکړي او داسې وایي لم یولد یا زور زیر پیغ غوړندې او یو بل په ځای وایي د یو بل په ځای وایي لکه ایاکا د کاف زیر وایي ایاکی وایي یا اهدنا کی د ها نه مخ کی داسې زور وایي اهدنا وایي یا د انعمت په میم باندې د غشانتی حرکت وایي انعمت
انعمت لکه څنګه زموږ د پښتنو سبق ته کنه الحمد لله رب العالمین. نو انعمت د میم سکون په ځای باندې زبر وای انعمت داسې وای یا نور دغه شان څه وای نو داسې غلطیانو ته لحن جلی ویل شي. دا لحن جلی شو او بعضی ځایونو کې دې سره معنی خراب شي او مزهم فاسد شي لکه انعمت علیهم ای الله چې تا انعام کړی په دای باندې نو دې سوې انعمت علیهم چې ما انعام کړی په دای باندې. انعمت علیهم ای الله چې تا انعام کړی په دې کوم خلکو باندې او ته وایې چې انعمت علیهم چې ما کوم انعام کړی په داسې دی چې د هغې غلطۍ خو چې دغه سی غلطي خو یې ونه کړه لیکن د حرفونو د ښایستهوالي چې کومې قاعدې مقرر دي د هغې خلاف یې لوستل وکړل. لکه په را باندې چې کله زور یا پیښ وي نو هغه پر یعنی په ډکه خوله لوستی کیږي خود نارای ولستو. الصراط په دای باندې صراط وي صراط په دای باندې صراط وي رای باریکه ولستا دیتا لحنی خفی وای لحنی خفی اخفا پټوالی ته ویل شي پټول دا پټه غلطی را. لحن جلی ښکارا غلطی را لحن خفی پټه غلطی را چې دا بغیر د قاریانو نسوک نشي زده کولی او نشي معلومولی. دا غلطی د مخکینه غلطی نه سپکه ده یعنی مکروه ده. مکروه کراهت سره وي او کراهت څه ته وي مړی مزه ونه کړ خوښ مې نشو دا کار دې ته مکروه ویل شي. پوه شئ کنه یو حرام دی مطلقاً منع که کینو ګناه ده او یو دی مکروه مړوي خوښ مې نشو دا کار دا څه وکړو دې ته وایي مکروه. نو دا هم لحن خفي چې دا هم جایز نه ده ګورې دې نه هم ځان بچ کړي. پوه شئ که نه علم زده کول دي خلاصېدن ترې نشته دی. خلاصه زموږ د درس نن څه ده دوه خبرې دي. قرآن مجید غلط لوستل په دوه قسمه باندې دي یو حرامه ده بل مکروه ده. حرامه کومه ده چې ته یو حرف د بل حرف په ځای باندې ووایې یو حرف د بل حرف په ځای باندې ووایې او یا یو حرف ورسره سیوا کی لکه انعمت په ځای باندې انعمت وي دا تا عین په حمزه باندې بدل کو. دویم سری چې حرف دی ورسره سیوا کو الحمدلله په ځای ته وي الحمدلله دا دویمه غلطي شو. دریم قسم چې تا حرف تی کټ کو لم یولد په ځای باندې لم یولد دی وي دا درې قسمه غلطۍ لحن جلی دی دا حرام ده. سو قسمه غلطۍ حرام دي درې قسمه کم دي چې حرف دی په حرف بدل کړو وایي چې حرف دی په حرف بدل کړو دا حرام ده یا حرف دی سیوا کړو دا حرام ده یا حرف دی کم کړو نو دا هم حرام ده. دا درې قسمه غلطۍ دي دي ته ویل شي لحن جلی ظاهری او ښکاره غلطۍ دا حرام نه دي نه بزان مکمل بچ کې. نو اوس به الحمد لله رب العالمین دا سبق به اوس بس کول غواړي. پوه شو که نه او د دې به انشاءالله موږ کوشش کوو. دا حرامه ده. دویم قسم غلطي هغه پټه غلطي ده دا خو ښکاره شو موږ ته که نه چې یو سړی لګیا الحمد لله هلکه دا دی خو ټول غلط قرآن مجید وایي. پوه شو که نه بله غلطي پټه غلطي ده هغې ته لحن خفي ویلی شي او هغه څه دي چې تا د زور زیر غلطي وکړه زور په ځای زیر وي د زیر په ځای زور وي یا د پیښ وي. انعمت علیهم په ځای ته وي انعمت علیهم یا انعمت د میم سکون دی تا ورته زور ورکړه انعمت علیهم
نو دا غلطي لحن خفي ده دا مکروه را مکروه څه ته وایي مکروه څه ته وایي طول دی اته خو د دې دوړو خو د خوب نیت هم تړل لري چې داسې شي کنده د خوب نیت ته خبر شي یا سړی داسې خپل ود کیږي چې او چې خاص کر درس ته ناستي یا په جمعات کې ناستي نو لحن خفي مکروه ده مکروه څه ته وایي ناخوخ عمل مړ وي خوخ مې نشو مزه را نکړه داسې نو پکاره دې ته مکروه ویل شي ورسې دې په سبق په چا سوال شته سم نشته तुम सवाल न की तो सनूम से दे तुम हमजाए माशाल्लाह माशाल्लाह तो होस्ता जी में ब्याम ताल तो ना खसाले ना नरा लगती यार यार چې سار وختي را پاسینو بس ترا پاسې دل نستا سودا تا ډیر قیمتي بچي ادا شکر پدی وباسي د الله خان ولا ان شکرتم لازيدنکم د سحر منزله چې څوک پاسي دا د الله سحر موسی سوکو کې د الله جل شانو په حفاظت کې راشي ګوري ایو واقعا راځي یو حجاج ابن یوسف غالبا هغه ته یو سړی راغی او سزا ول ورکوله د قتل دغه په ورته یې سحر موز د کړي او یو کړي مې دي دې بیا پرې د الله جل شانو په حفاظت کې دي ذکر ته چې سحر موز چره نه پاتې نشي او دا ستاد رازي د کارونو بنیاد دی د سحر موز د سحر د کارونو د ټول رازي د کارونو یو بنیاد دی چې بنیاد ته د الله جل شانه د عبادت نه کې خو د ټول راز به خوي وشو کنه او تاسو بیا قدمونه هم د الله جل شانه د دین په ذکر کې راځي او د دې درته یو واقعي بیانو دا ګوري سپک مګړی دا خبره تاسو ما ویلو کنه چې تاسو راځي سبق ل راځي کدا وخت راځي که مازیګر راځي کله هم تاسو د دین په طلب کې رواني فرښتې تاسو وزر یک دي دا شن یو مست طالبو چې د سبق نه براته و یورګه فرښتې ماته وزر یک دي نو د خپې به داسې کول چې ورګه تکلیف ول ورکم روان طالبانی کنه ماشومان د خپې به داسې کولی ورګه چې دا وزر ولوي حکم شل شو بیا ځکه بچي تاسو دا راتک چې ده کنه د ډیر قیمتي لري چې دلته بیا کې نه وخت ځان نه مزایا کوي دا درې سرو خبره درته کومه په دې باندې ځان پویا کوي نه پويږي مانه تاسو کوي ښا بس لغوت تلاوت کو بیا دعا کو ښا چاته سوال وینو بالکل ویل شي کول شي ښا سوال کولو کې شرمېږي مچا په ذهن کې څه قسمه خبره راځي پويږي نه نو بیا ماته وای زه به دوباره راته وم درې ځله ورته وم ښا بیا سبا د پاره وداسې چل کوم ځان سره به قران مجید ساتي لغوته کې چې زکم سبق وامه د هغه سبق ته وګوري او چې ما څنګه د هغه ادا وکړه هغه ته توجه کوي بیا لکه سوره طه دا به لغوته کې نن وامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. دعاء اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما يا حافظ عني. ربي زدني علما يا حافظ عني. ربي زدني علما يا حافظ عني. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.